أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. رب دې رکوع ما قبل سره مخکې رکوع کې بیان د صوم رمضان او د رمضان د رجوع بیانو او رمضان روژې او رمضان میاشت دا معلومیږي په میاشتې سره. نو په دې آیتونو کې په دې رکوع کې بیان د اهلو ده. مکې مکرمې خلک هغوی به سفر کولو په ګرمۍ کې شام ته. نو ظاهره خبره ده چې په ورځې کې سفر دوی نشو کولی. دوی به سفر کولو د شپې، ورځې به ګرمۍ وه. نو چې کله سپوږمۍ په عروج باندې وه، 14 به و، 13 به و، 12 به و، نو سفر به ښې طریقې سره کېدلو. وجه دا وه چې رڼا به وه او د میاشتې اول د میاشتې اخر نو هغې کې به تیاره وه او تیارې کې سفر مشکل وي. نو دوی میاشتې ته وکتل چې کله زیاتېږي کله کمیږي. نو معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ، ثعلبه بن غنم رضی الله تعالی عنہ، دوی نبی علیہ السلام نه تپوس وکړو د میاشتې متعلق چې میاشت کله وړه شي او کله غټه شي. په اول کې وړه وي، بیا غټه شي، بیا وړه شي، اخر کې. نو دا تپوس چې کله وکړلو، الله تبارک وتعالی د دغه سوال جواب په دې آیتونو کې نازل کړلو. یسألونک عن الاهلة، دوی سوال کوي تا نه په باره د میاشتو کې. قل هي مواقیت للناس والحج، وی دغه مواقیت جمع د میقات ته، او میقات دا اسم اعلی ده. وی دغه میاشتې اعلی ده د پیژنګلۍ د وقت. په دې میاشتې سره د وقت تعین کیږي، تعریف کیږي، پیژنګلۍ کیږي، معرفت کیږي. للناس لمقاصد الناس، د پاره د مقاصد د خلکو، والحج او د حج. هر سړی څنګه سودا کوي، یره چې دغه سودا ما وکړله د میاشتې په 25 باندې به بیا پیسې زه درکوم درته. نو دغه 25 تاریخ معلومیږي، 50 سره په میاشتې سره معلومیږي. اسلامي کم کلندر ده، هغه کم تاریخ ته هغه په دې سره معلومیږي. لمقاصد الناس، د خلکو د مقاصد د معرفت د پاره او اعلی ده دغه. والحج، او د حج د ایام او د حج د میاشتو د پیژنګلۍ د پاره هم دغه اعلی ده. حج څنګه ټولو خلکو د پاره یو کیو ده، او هغه په سعودي کې په مکې او مکرمه او مکې مکرمه کې کیږي. نو د هغه ځای د میاشتې په اعتبار سره تعین د وقت کیږي. بس سعودي څخه کوم اعلان وکړي چې په دې ورځې باندې شوال ده، نو شوال، ذیقعد او 10 ورځې د ذوالحجې یا 12 ورځې د ذوالحجې دا د حج ولا میاشتې دي. دا تعین هم په دې اهلو سره کیږي، په دې سپوږمۍ سره کیږي. او دوی کې یو بل خباثت دا و، دوی به کله حج ته تلل نو کور نه به ووتل، احرام به واچولو، بیا به کور ته ضرورت پیښ شولو، نو کور ته بیا به په خپل کم مین دروازه و هغې باندې به ننوتل. کور شاته به په دیوال باندې هغه به راواوختل، یا به سوری وکړلو، روا به وختو، کور ته به راننوت. دا کار دوی ولې کولو؟ دا په دې بنیاد باندې کولو چې په کومې دروازې باندې
سره د ګناهونو مو وتلي رنوتلي او احرام په حالت کې په هغې دروازې باندې موږ څرنګې نوځو رنوځو الله تبارک وتعالی وفرمایل وی نیکۍ دا نه ده نیکۍ دا ده چې په زړه کې الله ویره پیدا وکړه د ویرې په وجې باندې ګناهونو نه ځان وساته دغه نیکۍ ده یسألونک عن الله الا دوی سوال کوي تا نه په بارې د میاشتو کې قل اعلانو که یا حبیب هي مواقیت للناس دا اعلی د پیژنګلۍ د وخت یا دا مقرره وختونه دي د پاره د مقاصدو د خلکو والحج او د حج وليس البر وندنکی بان تاتوا البيوت دا تاسو راتللو کوي کورونو ته من ظهور شاګانونه شا طرفنا ولكن البر من اتقى ولكن البر بر من اتقى لیکن نکی دا کسته اتقى څنګه ویریږي الله نه واتوا البيوت راتلل کوي کورونو ته په حالت د احرام کې من ابواب دروازو خپلونه واتقوا الله ویریږي الله نه لعلكم تفلحون دې د پاره تاسو کامیاب شئ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا دي زي نواخل تر الشهر الحرام بالشهر الحرام دي زي پوري پدې کې د عمره القضاء او دغه متعلقات تذکرہ ده قرآن پاک اسلوب دا صدا د حکایات او د قصو کتاب نه ده او که کوم ځای کې قصه ذکر کیږي نو مرتب انداز کې نه ذکر کیږي وجه دا ده چې دا د قصو کتاب ده نه ابتدای اول ذکر شي انتهای اول ذکر شي ابتدای هغه آخر کې ذکر شي نو یو په دې بنیاد باندې مرتب واقع نه ذکر کوي دویم په دې بنیاد باندې چې کوم آخر د واقع وي هغه ځان ته مستقل یو خبره وي او پاغي کې ځان ته احکام وي پاغي کې ځان ته حکمتونه وي الله تبارک وتعالى تقدیم او تاخير وکي اشاره وکي دي خبره طرف ته د اخر د کسی دام اهمیت حامل ده نبی علیہ السلام خوب وکړو غزوه احزاب نه بعد څنګه غزوه احزاب وشولو غزوه خندق څورته لکېږي نبی علیہ السلام فرمایل وی دین بعد بدوی په مدینه منوره باندې حمله نشي کولای او حمله په نیت باندې بدوی نشي راتللی الله تبارک وتعالى دوی ته شکست ورکړو مؤمنانو ته الله قوت ور نصیب کړو نبی علیہ السلام خوب وکړو وزه سره د صحابه او مکه مکرمه کې عمره کوم صحابه ته خوب بیان کړو نو ظاهره خبره ده خپل وطن هر سړي هغې سره محبت وي هر سړي سره دا غواړي چې زه خپل وطن ته لاړ شم او وخت هم ډېر شي او شپږ کاله شي او چا 15 کاله شي هجرت یې کړی نو صحابه ورسکل چې یا رسول الله خامخا ځو 1500 صحابه کرام تیار شول نبی علیہ السلام دا کتلیو چې زه مکې مکرمې کې عمره کوم خدای نو کتلی چې رسه کال به کوم 1500 صحابه سره دوی روان شول شوال میاشته حدیبیه یو مقام ده نن سبا هغې ته شمسیه لکېږي هغه ځای کې دوی ایثار کړل مشرکینو ته پته ولګېدله مشهوره واقعه ده نبی علیہ السلام عثمان رضی الله تعالی عنہ ولېږلو افوا ګډه شوله چې عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید کړلی شو نبی علیہ السلام بیت رضوان ورته یې لیکېږي خلکو نه بیعت واخیستلو څو پورې چې دې انتقام نه وي اخیستی او پس به نه سو بیعت وشولو هغوی ته پته ولګېدله هغوی اماده په دې باندې شول زمونږ صلح کوو صلح یې وکړله وی څه کال ډېر شقونه ورکېو خو مقصودي شق پکې دا و چې څه کال تاسو عمره نشئ کولی څه کال به تاسو واپس سئ آینده کال په همدې میاشتې کې تاسو به رسئ صرف 3 ورځې او اسلحه وغیره به در سره نه وي ها توره به در سره وي خو هغه به هم نیام کې بند 3 شپې 3 ورځې تاسو مکې مکرمې کې تېروئ عمره به کوئ بیا به تاسو واپس سئ آینده کال څه کله دوی واپس شول نو الله تبارک وتعالی سوره فتح نازل کړ انا فتحنا لك فتحا مبینا دغه صلح بظاهر تاسو ته خلاف لګیږي تاسو مزاج خلاف لګیږي خدا واضح فتح ده دوی به د دې خلاف ورزي کوي او خلاف ورزي په نتیجه کې مکه مکرمه فتح کیږي او تاسو وکتل هجرت په نهم کال باندې الله تبارک وتعالی مکه مکرمه فتح کړل دوی څه کله واپس لاړل هجرت په وم کال باندې شوال په میاشتې کې دوی څه کله راتلل زکات په میاشتې کې دوی څه کله راتلل نو دوی سره د اسلحو راغلل او دوی ته دې خبرې ویره وه وی داسې خو نه وي چې مونږ هغه ځای ته لاړ شو او دوی ولګېږي
وعده خلافۍ وکړي دشمن نه خو به ویرېږي الحرب خدعه دا خو دوکه ده نو دوی اصلحې هم ځان سره یوړلې خو مکې مکرمې سره نږدې یو ځای ده هغه ځای کې ټولې اصلحې کېښودلې او 200 کسان هغه ځای کې ایثار کړل ورسره او نور کوم صحابه کرامو دوی لاړل مکې مکرمې ته حسب وعده 3 ورځې ایثار شول 3 شپې 3 ورځې او عمره یې وکړله او واپس راغلل نو دې ایتونو کې د دوی د مؤمنانو په زړونو کې یوه خدشه وه وی که دوی ولګېدل موږ سره یې جنګ وکړلو بیا به موږ څه کوو دا خو میاشتې هم د عزت دي میاشتې د عزت 3 وي شوال ذیقات ذیالحجه محرم 3 دا رجب 4 ذیقات ذیالحجه محرم او رجب دا 4 میاشتې 3 میاشتې پیدل پیدي او یو میاشت دغه جدا د رجب ولا په دې کې دوی به د دغه میاشتو عزت کولو ورسره جنګ به په دې کې نه کولو وی دا میاشتې هم د عزت دي ذیقات ده او ورسره ځای حرم ده نو که دوی موږ باندې حمله وکړله موږ به څه کوو نو د دغې وهم ازالې دپاره الله تبارک وتعالی دغه ایتونه نازل کړل وی که دوی تاسو سره په دې میاشتو کې جنګ کولو او په دې حرم کې جنګ کولو نو والحرمات و قصاص عزتونه دا بدلی ولدي دوی عزت ساتي تاسو به هم ساتئ او که دوی د دغې میاشتو د دغې حرم عزت خیال ونه ساتلو نو تاسو بنتم بیا لازمه نه ده تاسو هم بیا دفاع کولی شئ د خپل ځان نو شریعت طرف نه دوی ته اجازت میلاو شولو وقاتلوا فی سبیل الله جهاد کوئ په لار د الله تعالی کې جنګ کوئ په لار د الله تعالی کې الذین کسانو سره یقاتلونکم ای یتوقع منهم القتال سشان د قتال توقع وي هغوی سره کوئ ولا تعتدوا زیاتې مه کوئ ان الله یقینا الله تعالی لا یحب المعتدین محبت نه کوي المعتدین تجاوز کوونکو سره وقتلوهم او جنگ کوي دوی سره الذين يقاتلونكم ته هم ضمیر راجع ده کم کسان چې تاسو سره جنگ کوي هغې سره جنگ کوي وقتلوهم قتل کوي هغوی لره حیث تقفتموهم کم ځای کې څه وسورسېږئ تاسو په هغوی باندې واخرجوهم وبسئ دوی من حیث د هغه ځای نه اخرجوکم چې دوی وبسلي دي تاسو لره مکې مکرمې نه تاسو بسلي یې تاسو هم دوی وبسئ او الله تبارک وتعالی دغه وعده فتح مکی په مکی باندې پوره کړله والفتنه اشد من القتل او فتنه دین نه منع کول دا ډېر سختی من القتل د قتل نه حرم کې اشهر حرم کې قتل کول دام ګناه ده خو لیکن دین زیاته ګناه هغه فتنه ده فتنې نه مراد منع کول د دین نه یو سړی ته منع کوي مسجد حرام نه یو سړی ته منع کوي دا فتنه ده وی دا ډېر لوی جرم ده د قتل نه ولا تقاتلوهم جنگ مکوي دوی سره عند المسجد الحرام په خوا د مسجد حرام کې یعنی حرم کې حتی تر دې پورې یقاتلوکم فيه چې دوی جنگو کې تاسو سره پاغي کې اقدامي جنگ مکوي دفاعي جنگ تاسو ته اجازه ده فإن قاتلوکم که دوی جنگ وکړلو تاسو سره په حرم کې فقتلوهم نو تاسو به جنگ کوي دوی سره په حرم کې كذلك همدارنګه جزاء الكافرين بدله د کافرانو ده دوی چې څرنګه کوي تاسو مسره مغې به کوي فإن انتهوا که دوی منع شول د قتال نه او د کفر نه فإن الله یقینا الله تعالی غفور بخنه کوونکی ده رحیم رحم کوونکی ده دوی منع شول ایمان قبول کړلو الاسلام یهدی ما کان قبل الله تعالی غفور او رحیم ذات الله مخکینی ګناهونه ورته معاف کی وقاتلوهم جنگ کوي دوی سره مشرکانو سره حتی تر دې پورې لا تكون فتنه سنوي فتنه شرک او فساد ختم شي ويكون الدين او شي دین لله الله تعالی د پر طاعت او عبادت صرف او صرف د الله کیږي هغه وخت پورې دوی سره جنگيږي فإن انتهوا کشي ته دوی منشول د شرک نه او د جنگ نه باعطاء الجزيه فلا عدوان نو نشته زیاتی کول نه مراد د قتل سزا ده الا على الظالمين مگر په ظالمانو باندې نو بیا سزا نشي ورکولی ها ظالمانو ته ورکولی شي ظالمان څوک دي الذین بقوا علی الشرک والحرب څه کوم مشرکین هغه بیا هم جنګ کوي او بیا هم په شرک باندې ولاړ دي جنګ کوي د تاسو په خلاف باندې سازشونه کوي دوی باندې بیا دوی سره ته د جنګ هم کولی شي او دوی ته سزا هم ورکولی شي الشهر الحرام میاشت د عزت بالشهر الحرام په بدل د میاشتو د عزت کې ده والحرمات قصاص حرمتونه قصاص ذات قصاص بدلی ولدي الشهر الحرام د هجرت اوم کال ولا کم ذیقعد میاشت دغه کومه میاشت عزت ته بالشهر الحرام دا په بدل د میاشت د عزت کې ده د هجرت په شپږم کال ذیقعد میاشت کې تاسو منع کړلی شوي وئ د مسجد حرام نه نو دوی د دغې میاشتې عزت په عمل کړی الله فرمایي دی په بدل کې تاسو د هجرت په اوم کال باندې په همدغې میاشتې کې مکې مکرمې ته حرم ته داخل شولی او عمره مو وکړله نو میاشت د عزت دا په بدل د چا کې ده
میاشتې د عزت کې ده که یوې میاشتې کې تاسو ایسار شوي آینده کل په همدغې میاشتې کې بیا تاسو ته اجازت میلاو شوې ده تاسو بیا عمره کړې ده والحرمات قصاص او حرمتونه عزتونه ذات و قصاصین دا بدلی ولدي که دوی د میاشتې د عزت خیال ساتلو تاسو به هم ساتئ او که دوی خیال نه ساتلو نو په تاسو باندې بیا لازم نه ده د خپل ځان دفاع دا لازمه ده در باندې فمن اعتدى علیکم نو چا څه زیاتی وکړلو په حرم کې یا په میاشتې د عزت کې علیکم په تاسو باندې په داسې حال کې چې تاسو په احرام کې دوی زیاتی وکړلو فاعتدوا علیه نو تاسو هم زیاتی وکئ په هغه باندې بمثل ما اعتدى علیکم په مثل د هغې چې زیاتی کړی د هغې علیکم په تاسو باندې نو د مؤمنان څه کومه بدله ورکوي دا زیاتی نه ده خو مشاکلت په بنا باندې اعتدا لفظ ذکر کړلو فاعتدوا لفظ ذکر کړلو وګرنه دا دوی دپاره جایز دي ځکه څه دا دفاع ده واتقوا الله ویریږئ الله نه واعلموا پوه شئ ان الله بشک الله تعالی مع المتقین ملګری د متقیانو ده وانفقوا فی سبیل الله جهاد تذکره وشوله زیاده خبره ده جهاد دا بغیر د خرچ نه بغیر د پیسو نه کیږي او دا ټیم هم داسې ټیمو څه نوې حکومت مسلمانانو ته میلاو او سره اسباب معلوماته دام نو غربت ولا زمانه و نو هغه ټیم کې کم جنگونه کېدل هغه به بیا په چندو باندې کېدل نو الله تبارک وتعالی ترغیب وکړلو وانفقوا فی سبیل الله تاسو خرج کوئ مالونه خپل د الله په لاره کې په جهاد کې ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه ولا تلقوا انفسکم بأیدیکم الی التهلکه په خپل اختیار باندې خپل نفسونه هلاکت ته مه اچوئ ولې که تاسو جهاد نه کوئ نو کافرانو په تاسو باندې غالب کیږي نو بیا به تاسو عبادات طاعات ته نه پرېږدي تاسو به سزاګانې درکوي تاسو به تکلیفونه درکوي نو په دې بنیاد باندې دا تکلیفونه چې تاسو ته راغلل د هلاکت چې تاسو ته راغلل د هلاکت تاسو په خپل لسونو باندې خپل ځانونه په دې هلاکت کې اچولي دي ځکه چې تاسو جهاد پرېښودلی واحسنو ښایسته عمل کوئ ښایسته اخلاق کوئ ښایسته اعمال کوئ ان الله یقینا الله تعالی یحب المحسنین محبت کې ښایسته عمل کوونکو سره واتم الحج والعمرة لله پورا کوئ حج والعمرة عمره لله الله تعالی دپاره حج دا فرض ده فرض عین ده په هغه چا باندې چې هغه طاقت لري د ذات راه د سفر او عمره امام احمد رحمه الله په نسبت واجب ده امام مالک سے امام حنیفه سے رحمهم الله په نسبت سنت ده او دې ځای کې واتم الحج والعمره تاسو پورا کوئ حج او عمره دین هغه عمره مراد ده څنګه شروع شي وي لازم النفل بالشروع واتم الحج والعمره یوزر د عمره شروع کړه او زه د اتمام پتا باندې لازم ده واجب ده نور عمره کول سنت دي الله د مو تاسو ټول ته نصیب کی سره د قبولیت او بار زر ته زره واتم الحج پر کوي حج والعمره عمره لله الله تعالی فإن احصرتم کشي تاسو یې سار کړل شوي فمستيسر من الهدي دا د احصار مسله ذکر کی احصار دي ته لکېږي چې ته حج ته روان عمره ته روان احرام دا چولې ده ناڅاپه یو رکاوټ جوړ شول ته حج عمره ته نشي تللی او د احرام نه بسرنګي وځي او دغه عمره ته کوم صحابه کرام روانو هجرت په شپږم کال باندې حدیبیه کې دوی ایثار شول مکه مکرمه ته نشو تللی نو الله تبارک وتعالى دغه ایتونه نازل کړل که تاسو دشمن په وجه باندې یا دشمن نه علاوه بل رکاوټ په وجه باندې ایت رواني لاره کې اکسیډنټ وشول او ته زخمی خپې لسونه مثال تور سره الله دنه کې مات شول اوس بس کې اتلې نشي غزت نو دا احصار ده احصار حکم دادا څه کوم ځای کې ته احصار شولې احرام مو باسه او یو کس ته وایا چې حرم په حدودو کې یو وزاوي ګډوي هغه ذبح کی نو چې کله هغه ذبح کی تا ته اطلاع درکې زما ذبح کړلو باس احرام لري که ته آزاد البته که عمرې نیت د کړې عمره به بیا کوي چې کله دغه احصار ختم شي نو همدا خبره ذکر کوي په دې ایتونو کې فإن احصرتم که چې د تاسو احصار کړلی شوی د حج نه د عمرې نه هغه حج او عمره چې د هغې اتمام امر شوی د تاسو ته فمستیسره فذبحوا نو بیا ذبحه کوئ هغه څه استیسره آسان وي من الهدي د هدي نه اعلی هدي اوښته درمیانه غوا او مخه وغیره دي او ادنا ګډې وزې دي ولا تحلقوا رؤوسکم او مخره سرونه خپل یعنی احرام نه مه وځئ حتی تر دې پورې یبلغ الهدي چې ورسیږي هدي محل او ځای د حلالۍ ته څه حرم ده ولا تحلقوا رؤوسکم ای ولا تذبحوا ذبح مه کوئ تر دې پورې هدي ورسیږي محل او ځای د حلالۍ ته حرم کې به دا ذبح وکړي هغې نه بعد ته حلالې سر خیال ورکې نشته فمن کان منکم مریض هغه څوک چې وي منکم تاسو نه مریضن بیمار او به ازم میراثي یوي پاغه باندې تکلیف میراثي سر ددنه
ففدیه من صیام نو واجب په د باندې فدیه د من صیام د روزو نه او صدقه یا صدقه او نسکین یا قربانی ورکول دي څوک چې بیمار وي یا پاغه باندې تکلیف د سر کعب ابن عجوره رضی الله تعالی عنہ همدغه سفر کې نبی علیہ السلام ور باندې تیرېدو ویختې سترو او سپږې ورکې زیاتې شي په دې مخ باندې راخلاصې وي نبی علیہ السلام ورته وویل ته داسې لګېږي لکه تنګ کړی دې ویښته یا رسول الله تنګ کړی نبی علیہ السلام ورته وفرمایل سر اخرایه دا معنی د احرام ده احرام په حالت کې ویښته نشي خرایلی ویښته نشي وباسلی نوکونه نشي کټ کولی خوشبویي نشي لګولی سر نشي پټولی مخ نشي پټولی هاکذا ګنډلې شوي کپړې نشي دا ممنوعات د احرام دي که دې ارتکاب د وکړو دم در باندې لازمیږي نبی علیه السلام ورته وفرمیل ویښته وخوریه دا تکلیف ته او قربانۍ وکړه دم ورکړه نو الله فرمایي څوک چې په تاسو کې بیمار وي په حالت د احرام کې ای محرمانو یا په هغه باندې د سر ولا تکلیف وي زخم وي سپږې وي وغیره هغه سر وخریلو نو فالواجب علیهم واجب په ده باندې فدیه ده فدیه درو شیانو کې یو شی ورکړي یا 3 روژې وساتي که غریب وي پی در پی تتابع ورکړي شرط نه ده 3 روژې وساته او یا صدقه ورکړه شپږو مسکینانو ته نصف ساع غنم ورکړه څه کم 2 کیلو غنم دغه شپږو مسکینانو ته ورکړه او یا یو قربانۍ ورکړه ګډ وي اوزه وي پسه وي هغه ذبحه او غرباو باندې تقسیم کا دا فدیه ده فاذا امنتم کله چې تاسو په امن شئ د احصار نه خوف زایل شي د دشمن یا بل سوي او تاسو له اوسه پر حرام نه حلال شوي نه فمن تمتع بالعمره چا څه فایده واخیستله په عمرې سره الی الحج حج ته فما استیسر من الهدي نو واجب په ده باندې هغه اسدي څه آسان من الهدي د هدي نه حج په 3 قسمه دی یو حج افراد دی یو حج تمتع دی یو حج قران ده حج افراد دي ته لیکيږي چې صرف د حج نیت وکړي او میقات نه احرام واچي سیده لاړ شي مکه مکرمه ته هغه ځای کې طواف وکړي او طواف نه بعد بیا په عمدي احرام کې یي تر دې پورې حج ایام راشي بیا لاړ شي مینا ته اتم د ذوالحجې باندې نهمې ذوالحجې باندې عرفات ته لاړ شي او وقوف عرفات څه کله وکړي لسمې ذوالحجې په شپې باندې مزدلفې ته راشي لسمې ذوالحجې څخه اختر ورځ ده سبعي منځ نه بعد هغه ځای کې لږ وقوف وکړه دې ته وقوف مزدلفه یې لیکېږي دا واجب ده وقوف عرفه دا فرض ده رکن ده بیا هغې نه بعد لاړ شي غټ شیطان به ولي جمره عقبه څه ورته یې لیکېږي بیا به قربانۍ وکړي قربانۍ نه بعد به سر وخورئ سر خورئ نه بعد به بیا مکې ته لاړ شي طواف زیارت به وکړي بیا به واپس راشي مینا ته لسمه ذوالحجه ده دا به هم تېره کړي شپه به وکړي یو لسمې ذوالحجې باندې زوال نه بعد بیا به 3 وړه شیطانان وولي بیا به مینا ته راشي شپه به وکړي په 12مې ذوالحجې باندې که تا باندې جلتۍ وه نو 3 وړه شیطانان ووایه او غروب شمس نه مخکې مینا نه راوځه دا جایز دي تا دپاره او که بیا تا باندې جلتۍ نه وه بیا یې سار شه په 12مې ذوالحجې باندې شپه وکړه په 14مه ذوالحجه چې دا ایام تشریق اخرنۍ ورځ ده زوال نه بعد نه زوال نه مخکې تا ته اجازت ده زوال نه مخکې 3 وړه شیطانان ووله او سیده مکې مکرمې ته راشه او اخرنۍ طواف ودا وکړه بس تا کوم حج د حج مکمل شولو دې ته حج افراد یې لیکي حج تمتع دې ته یې لیکېږي چې ته میقات نه د عمرې نیت وکړي مکې مکرمې ته لاړ شي طواف وکړي طواف نه بعد بیا سعی وکړي سعی نه بعد سر وخورئ احرام لرې کړي نو عمره د وشوله 8مې ذوالحجې باندې خپلې کمرې نه خپل ځای نه بیا احرام واچوه مینا ته لاړ شه 8مې ذوالحجې باندې بیا عرفات او بیا د نور کوم ارکان دي دغه وکړه دې د تمتع یې لیکېږي په یو سفر کې 2 ګټې د وکړلې 2 فایدې د وکړلې هم د عمره وکړله هم د حج وکړلو او حج قران دې ته یې لیکېږي څه ته ولګېږي د حج او د عمرې دواړو نیت وکړي میقات نه او مکې مکرمې ته لاړ شي هغه ځای کې طواف وکړي طواف نه بعد سعی وکړي سر نه خورئ او بیا په همدغه احرام کې احرام نه وباسي 8مه ذوالحجه څه کله شي بیا به لاړ شي مینا ته او دې طریقې سره کومه طریقه ورته وښودله په دې طریقې سره بیا حج هم وکړي نو په یو سفر کې ته حج هم وکړله او عمره هم وکړله دې ته حج قران یې لیکېږي او منځ کې د احرام هم لرې نه کړلو نو حج قران او حج تمتع دا صرف او صرف افاقي دپاره ده هغه کسان چې هغه میقات نه بار پاتې کېدونکي کم خلک دي هغوی دپاره ده او کم میقات کې دننه خلک پاتې کېږي هغوی دپاره تمتع قران نشته وجه دا ده چې دوی نږدې دي د خورا ټیم کې عمره کولی شي نو حج په ایامو کې صرف حج به کوي قران او تمتع به دوی نه کوي او دا په یو سفر کې 2 ګټې دي
نو په دې بنیاد باندې په دوی باندې دم شکر لازم ده. شکر یې ولا الله په یو سفر کې دعا عبادتونو توفیق ته موږ ته نصیب کړلو، نو به طور شکر یو دم یو قرباني هغه ذبح کړي. او دا دم شکر ده، دا دم جبر ده، جبر نه ده. دغه کومه غوښه ده په خپله باندې هم خوړلی شي، خپل اهل ویال باندې هم خوړلی شي. نو په دې کې دم حج تمتع تذکره کوي. فمن تمتع چا څه فایده واخیسته په عمرې سره الی الحج حج ته فما استیسر، نو واجب دی په ده باندې به طور شکر هغه څه آسان وي من الهدي هدي. فمن لم یجد څوک څه نه مومي دغه هدي فصیام ثلاثه ایام، نو لازم دی په دې باندې روژې نیول 3 ورځې په حج کې، په احرام د حج کې. و7 اذا رجعتم چې کله تاسو واپس یو غریب سړی ده او هغه د قربانۍ وسیله رسیږي، نو دی به داسې وکړي څه 9 ذوالحجه 8 ذوالحجه 9 ذوالحجه احرام به واچوي، 9 ذوالحجې باندې به هم روژه ونیسي، 8 باندې به هم روژه ونیسي، 9 باندې به هم روژه ونیسي. 3 دغه شوې. او 9 روژې څه کله اعمالو د حج نه فارغ شي مکې کې ساتي، واپس کلي ته راشي دیځې کې ساتي. 9 دغه شولې تلک 10 کامله، دا 10 روژې شولې کاملې. د کاملتونې ورته ځکه وویل چې چا دا خیال کولو وي د اولني کومې 3 روژې دي احرام په حالت کې دي نیولې وي دا کاملې روژې دي، او د وروسته کومې 9 روژې دي دا کاملې نه دي. الله فرمیل چې نه دغه عقیده غلطه ده. تلک 10 کامله، دا 10 روژې دي، 10 کې 10 وړه کاملې روژې دي. فمن لم یجد څوک څه نه مومي هدي فصیام 3 ایام، لازم دی په ده باندې روژې نیول د 3 ورځو. فی الحج فی احرام الحج، په احرام د حج کې. و7 وصیام 7 او روژې. اذا رجعتم اذا فرغتم من اعمال الحج، چې کله تاسو فارغ شئ اعمالو د حج نه. تلک 10 کامله، دا لستی کاملتون کامل روژې دي. ذالک جواز تمتع لمن هغه چا دپاره د لم یکن اهلو حاضر المسجد الحرام، څه نه وي اهل د دیره المسجد الحرام په خوا د مسجد حرام کې. کم کسان د مسجد حرام په خوا کې دیره نه دي، یعنی میقات کې نه پاتې کېږي، هغوی دپاره جواز تمتع قران ده. مکی خلکو دپاره هغوی دپاره دغه نشته. واتقوا الله ویریږئ الله تعالی نه واعلموا پوه شئ ان الله بشک الله تعالی شدید العقاب سخت عقاب والا ده. که څوک خلاف ورزی کوي نو هغوی ته به سخت سزا عقاب الله ورکوي. الحج اشهر معلومات، مخکې تذکره د حج نو په دې کې اوس اوقات د حج ذکر کوي. حج په کومو ایامو کې کېږي؟ وی حج ولا حج د احرام ولا الحج ای وقت احرام الحج، وقت احرام د حج اشهر معلومات میاشتې معلومې دي. هغه کومې دي؟ شوال، ذیقعد او ذوالحجه، 10 یا 12 ورځې د ذوالحجې. دا د حج ولا احرام د حج ولا میاشتې دي. نور حج صرف 5 ورځو کې کېږي. 8 ذوالحجه، 9 ذوالحجه، 10 ذوالحجه، 11 ذوالحجه او 12 ذوالحجه. او 13 ذوالحجه ته اختیار د کیساریږي مینا کې ټیک ته وکنوي، بس 12 ذوالحجه باندې هم تتللی شي. ادا کېږي حج په دې 5 ورځو کې. احرام حج ولا څه کله د شوال میاشت وکتلی شي، رمضان مبارک میاشت تېره شي او شوال میاشت وکتلی شي، بس دې ټیم کې ته احرام اچولی شي. او دې نه مخکې احرام اچول دپاره د حج دا مکروه ده. کله ستا احرام د حج واچولو نو په دې کې ممنوعات د احرام هغې خیال به ته ساتې. تاسو ته ما اوس ذکر کړل. په دې کې رفث به نه کوې. رفث څه ته ویلی کېږي؟ جما ته. په خپلې بیبي سره هم بسترۍ نشي کولی او بې تکلفۍ وله خبرې هم نشي کولی. ښځه او خوند کوم بې تکلفۍ او د جما وله خبرې هغه هم نشي کولی. او دا منه ځکه راغلې وه نن سبا خو اسانۍ ده، 2 غنټو کې 3 غنټو کې 5 غنټو کې حرم ته ورسیږي او هغې نه بعد بیا جدې نه حرم ته لاړ شي، هغه ځای کې عمره وکړي. بس وریځې کې نه حجم ته عمره ته کولی شي او احرام نه ته کولیدی شي. مخکې به داسې وه چې دوی به مدینې منورې نه راتلل، ذوالحلیفې کې احرام به واچولو، نو مدینې او مکې په مابین کې 10 ورځې سفر و. نو 10 ورځې شپه او ورځ مسلسل سفر او ښځه او خاوند په یو ځای باندې هغوی به سفر کولو. ظاهره خبره ده، بې تکلفۍ خبرې خامخا کېدلی شي. او 10 ورځې کې انسان خپلې ښځې طرف ته اعلان هم کېدلی شي. الله تبارک وتعالی منع وکړل فلا رفث. ورې په دې کې جما او د جما کمی خبرې دي هغه هم خپل مابین کې نه کوئ. احرام په حالت کې پردۍ ښځه خو پرېږدئ، خپلې ښځې ته هم شهوت په نظر سره نشي کتلی. دویم د ښکار نشي کولی او دریم ویښته وغیره نشي کټ کولی، نکونه وغیره نشي کټ کولی او څلورم خوشبویي نشي لګولی په کپړو باندې په بدن باندې. پنځم ممنوع د احرام هغه ګنډلي کپړې موزي وغیره دام نشي اچولی، 2 چادرونه به راتاو کې ځان نه. او شپږم سر نشي پټولی.
نارینه او زنانه سر پټولی شي او مخ هم نشي پټولی. نارینه او زنانه دواړه دا به مخ نه پټوي. دا هغه شیان دي چې په احرام کې دغه منع دي. خو په دې کې دغه درې غټ شیان دي. یو جما کول، دویم نافرمانی کول، الله حکم خلاف ورزي په حالت د احرام کې دا هم نشي کولی. ولا جدال فی الحج، حج کې جګړه هم نشي کولی. حج دا داسې عجیب سفر ده، کدی کې دوستانه جوړه شوله نو د حج ولا کم مرګري تر مرګ ساعت پورې هغه به دوستي که خیش پیریزي د واړولې. او که په حج کې چا سره زیاته وکړلو او جګړه دو وکړله بیا د داسې دشمنۍ ده چې دا بیا ټول عمر یې. الله فرمایي جګړې په حج کې نه کوئ ځکه چې دا 10 ورځې سفر د مسلسل 40 ورځې سفر ده. په دې کې اونچ نیچ خامخا راځي، ستره سینه به کوئ، ستر زړه به کوئ، شیطان هم زور وي هغه ځای کې. او بل څه حج ته ځان سره به توخه وړئ. یمن ولا خلک به داسې دوی به ویل موږ متوکلین یو، موږ توکل کوونکي یو، لہذا موږ د الله مېلمانه یو. چا مېلمه څه وي نو ظاهره خبره د هغه ځای کې د خوراکونو غم به هغه کوي. نو دوی به هغه ځای ته لاړل، بیا به پیسې ورسره وي نه وږي به شول، بیا به خلکو د سوالونه کول. الله فرمایل وتزودوا فإن خیر زاد التقوا. سوال نه ځان بچ کول دا بهترینه توخه ده. نو ځان سره توخه وړئ. توکل دې ته نه لیکيږي چې ته اسباب نه اختیارې. ترک د اسبابو د توکل نه لیکيږي. توکل دې ته لیکيږي چې اسباب اختیار کا، هغې نه بعد به اعتماد په الله وکړه چې دغه دوی ما استعمال کړله، الله پتا باندې مې اعتماد د شفا به ته راکړی، د دوی ما ته شفا نشي راکولی. الله دغه پیسې م ځان سره برابرې کړلې، حج ته روان یم، الله دغه پیسې ما ضرورت نشي پوره کولی، ما حج نشي کولی. الله دې پیسو کې به ته برکت اچوي، دا به ته دې کې به ته اثر اچوي، ما کوم ضرورت یې هغه به ته پوره کوي. دې ته توکل یې لیکېږي. الحج اشهر معلومات، میاشتې د حج یا وقت احرام الحج، وقت د احرام د حج. اشهر معلومات، میاشتې معلومې دي، شوال، ذیقعده او 10 ورځې د ذیالحجې. فمن فرض فیهن الحج، چا څه فرض کړلو په دې میاشتو کې الحج حج څه معنی؟ احرم بالحج، په دې میاشتو کې چا احرام د حج واچولو. فلا رفث، احرام څه ته ویل کېږي؟ دوه چادرونه واچوه، هغې نه بعد نیت وکړه، نیت نه بعد تلبیه ووایه لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک. الله د مو تاسو ټولو ته حرمینو شریفینو زیارت بار بار زر ته زر نصیب کی. الله د مو تاسو ټولو ته اسباب غیب نه مهیا کی. فلا رفث، فلا رفث اے فلا ترفثوا، رفث لیکيږي جما ته. ولا فسوق، او نبوي نافرمانی د الله، ولا جدال، نه به جګړې وي، فی الحج په حج کې. وما تفعلوا من خیر، هغه څه تاسو کوئ من خیر نیک کار، یعلمه الله، علم د پاغي باندې الله تعالی، الله به تاسو ته دې جزا درکوي. وتزودوا، او توخه وړئ ځان سره. فإن خیر الزاد التقوا، بهترینه توخه تقوا. تقوا د اما یتقیکم عن السؤال، هغه شی ده چې تاسو سوال نه هغه بچ کی. دومره توخه ځان ته یوسه چې ته به خلکو ته سوالونه نه کوي. واتقوني، وویریږئ مانه، یا اولي الالباب، خوندانو د عقل. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. توخه ضروري ده نه ده چې ته ځان سره پیسې یوسي، سامان تجارت ځان سره یوسه. ته د کپړې تاجر یو، په سعودي په دغه کې مکې مکرمې کې کپړې خرڅېږي، ځان سره کپړې یوسه او هغه ځای کې به کپړې خرڅې کړه، هغې سره کمې پیسې میلاو شي، هغه ضرورت هغې سره پوره کړه. صحابه کرام به لاړل هغه ځای ته، هغې ځای کې میلې لګېدلې. نو نبي علیه السلام نه یې تپوس وکړلو که موږ خرڅل او خرڅول کوو په دې ځای کې. نبي علیه السلام وفرمیل مقصود حج ته، او دا ضمنن خبرې دي که په دې کې بیع او شراء تاسو کوئ کم زیاتي وخت وي نو دا هم کولی شئ ورکې، خو چې کوم مقصود دغه فوت نه شي. لیس علیکم جناح، نشته په تاسو باندې ګناه، ان تبتغوا فضلا من ربکم، چې تاسو طلب کوئ فضل رزق من ربکم د طرفه د رب تاسو نه په تجارت سره. فاذا افضتم من عرفات، فاذا رجعتم، هرکله چې تاسو واپس شئ عرفات نه، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، به یادوئ الله تعالی په خوا د مشعر حرام کې. مشعر حرام دا یو جبل د غر ده مزدلفې کې، وی هغې سره بیا د الله ذکر کوئ. عرفات نه 9 ذوالحجه چې کله مخام وشي، 9 ذوالحجې زوال نه واخله تر صبح صادق پورې، دا ټیم د وقوف عرفې ده، او ورځ او څه حصه د شپې دا به میدان عرفات کې تیرئ. نو هغه ځای کې عرفات 9 ذوالحجې باندې ټول حاجیان عرفات میدان کې وي، چې کله غروب افتاب وشي هغه نه لږ ټیم تیر شي، ماښام مونځ نه کوي، ډایرکټ هغه ځای نه راوځي مزدلفې طرف ته روان شي، شپه مزدلفې ته راوړي، مزدلفې کې بیا ماښام اخوستن د په یو وخت کې کوي. نو هر کله چې تاسو واپس شئ عرفات نه، فاذكروا الله، نو یادوئ الله تعالی عند المشعر الحرام، په خوا د مشعر حرام کې الله ذکر کوئ. واذکروه، یادوئ الله تعالی کما هداکم، لکه څرنګه الله تعالی ښودنه کړې ده تاسو ته
کما علمکم څرنګه خدانه د ذکر کړی د مغه طریقې سره الله یادوي وان کنتم یقینا وای تاسو من قبل مخکې د دې هدایتنا لمن الضالین خامخا گمراهانو نه وای مشرکانو نه وای ثم افیدوا من حيث افاض الناس بیرکو شی تاسو من حيث غزینا افاض الناس عام خلق رکوزیږي دین مراد عرفات ته وی عرفات نه بیرکو شی د قریش کوم دی به داسې ویل سمون عرفات میدان ته نسو عرفات دا د حرم حد نه بار ده مزدلفه د اخرنی حد د حرم ده بدین بعد بیا عرفات د حرم حدود نه بار ده نو دوی به نهمې ذی الحجې باندې ټول خلک عرفات میدان ته بلاړل او قریش به دوی سریدل موږ حمص یو او مو د مسجد حرام د بیت الله شریف باسیان یو لہذا مونږ به د نور خلکو په شانتي حرم حدود نه د حج په ایامو کې نه وځو دوی مزدلفي کې ودرېدل نور خلک به عرفات ته لاړل هغې ځای نه به دوی وپشول بیا به د ټول په یو ځای باندې مینا د نور کوم احکام دي دا به په یو ځای کول الله دوی ته حکم وکړل وی دا فرق نشته قریش غیر قریش ټول برابر دي په حکم کې کم ځای ته د نور خلک سي عرفات ته تاسو به مغه ځای ته سئ هغوی څه کله واپس کېږي مزدلفې ته کم ځای نه تاسو به مغه ځای نه واپس کېږئ ثم افیدوا من حیث افاض الناس بیا تاسو رکوز شئ من حیث هغه ځای نه عرفات نه افاض الناس سره کوزیږي نور خلک عام خلک واستغفر الله علی ما فعلتم فی الجاهلیه تاسو الله نه بخنه غواړئ کوم په جاهلیت کې تاسو کړي دي عرفات میدان ته نه وتلی ان الله یقینا الله تعالی غفور بخنه کوونکی ده رحم کوونکی ده فاذا قضیتم هر کله چې تاسو فارغ شئ ارکانو د حج نه فاذا قضیتم مناسککم هر کله چې تاسو پوره کړئ احکام د حج فاذكروا الله نو یادوئ الله تعالی په مینا کې کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا فشانت یادولو تاسو آباءکم پلاران خپل او اشد ذکرا یا زیات داغینه په یادولو سره جاهلیت کې به دوی مینا کې څه کله ایثار شول بیا به دوی د خپلو پلارانو نیکونو فخریه اشعار ویل دغوی صفات به ذکر کول الله فرمایي اوس هغه دور ختم شولو اوس مینا کې تاسو الله تعالی یادوئ داسې لکه څرنګه تاسو مخکې خپل پلاران یادول بلکې هغې نه هم زیات تاسو یې ما ذکر کوئ تحمید او تهلیل تکبیر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله دغه ذکر په مینا کې تاسو کوئ یا فاذكروا الله كذكركم آباءكم فاذكروا الله كذكر الصبيان الصغار الآباء وړوکې بچي ورېځي کې پلار ته څومره وزونه کوي مور ته څومره وزونه کوي دومره مقدار کې تاسو الله یادوئ بلکې دین هم زیات تاسو الله یادوئ په مینا کې فمن الناس اوس دوه قسمه خلک ذکر کوي مکې مکرمې ته حج ته څوک لاړ شي دوه قسمه خلک دي یو دنیا د پاره ځي یو آخرت د پاره ځي دنیا د پاره ځي هغې داسې دعاګانې کوي ربنا آتنا فی الدنیا ای الله دنیا کې موږ کوم مطلوب دی موږ کوم مقصد دی الله هغه موږ ته راک هغه موږ ته راک زه والد صاحب رحمه الله سره یو حجي و حج ته تلو نو رخصتي ته ورسره ورغلم نو هغه کس والله ولم څه په کوم نیت باندې ویلي مو والد صاحب رحمه الله ته ویل دعا وکړه چې زه حج نه راځم چې داسې یو ښایسته موټر الله تعالی ما ته هم راکړی یو تا ته هم درکړی وي خبرې باندې ورسېدلی مزاج ده اوس هغه په ذهن کې هم دا وه چې حج ته لاړ شم دعا وکړم چې خدای پاک موټر راکړي راته نو دا غلطه خبره ده هغه ځای ته چې د دنیا او د آخرت چې څومره مقاصد دي الله نه هغه غواړه الله دنیا کې هم خوشحاله زندګۍ را نصیب کا الله آخرت کې هم خوشحاله زندګۍ را نصیب کا حسنه یې لکېږي خوشحاله زندګۍ ته الله دنیا کې هم عافیت والا زندګۍ در نه غواړم آخرت کې هم عافیت والا زندګۍ در نه غواړم وی کم خلک دنیا دپاره سي وی هغې ته الله دنیا ورکړي آخرت کې هغوی ته بیا حصه نه وي او بعضې کسان داسې دي چې هغه نیک خلک دي هغوی چې هغه ځای ته لاړ شي د دنیا خوشحالۍ هم الله نه غواړي د آخرت خوشحالۍ هم الله نه غواړي الله ورته دنیا کې هم برخه ورکړي او آخرت کې هم الله تبارک وتعالی برخه ورته ورنصیب کړي نو ګورې حج ته چې کله ځئ داسې نه چې دنیوي خبرې هم ذهن کې نیولې وي چې الله ماته دا راکړي الله ماته دا راکړي مسلې باندې ورسېدلی الله فرمایي وی دوه قسمه خلک دي فمن الناس بعض د خلقونه من هغه څوک دي یقول هغه په دعا کې وایي ربنا یا رب ایمو آتنا فی الدنیا راکې موږ ته په دنیا کې کل شین یا ما نرید یا مطلوبنا وما له فی الاخرة الله فرمایي دنیا کې هغه شی ورته ورکم نه به وي د دپاره په آخرت کې من خلاقین څه نصیب څه حصه ومنهم بعضې د دوی نه من هغه څوک دي یقول څه هغه وایي دعا کې ربنا یا رب ایمو آتنا فی الدنیا حسنه راکې موږ ته په دنیا کې حسنه عظیمة لویه نیکۍ تر نصیب کا
او لوی خوشحالی تر نصیب کا وفي الاخرته او په آخرت کې حسنه د نغوړم لوی نیکی د نغوړم هغه رضامندی د الله تعالی ده یا ټول نعمتونه د آخرت دی الله غم در نغوړم وقنا عذاب النار او بچو ستمون عذاب النار عذاب د ورنه پعفی سره په مغفرت سره الله فرمایي اولئک لهم نصیب مما کسبوا دا هغه کسان دي چې دوی د پر برخه شته مما د وجه د هغه عمل نه کسبو چې دوی کړی دي دوی د کوم اعمال وکړل د کوم دعاګانې کړې دي په وجه باندې دنیا کې دوی د پر برخه شته او آخرت کې برخه شته والله تعالی سریع الحساب زر حساب ولده واذكر الله یادوي الله تعالی فی ایام معدودات پورز شمار لشو کی ایام معدودات د مراد اکثر علماء کرام فرمای ایام تشریق دي یو لسمه ذی الحجه دول لسمه ذی الحجه او دیر لسمه ذی الحجه تفصیل ما ذکر کړو فمن تعجل فی یومین سوکس جلتی کې په دوه ورځو کې ان یو لسمه ذی الحجه په مینا کې تیر کړل دول لسمه هم تیر کړل او دا واپس سی نو فلا اسم نشته ګناه پته بني ومن تاخر واغه کسغه ورسته شولو پتلو کې تر دې پورې چې دریمه دیر لسمه ذی الحجه ته مثال شولو فلا اسم علی نشته ګناه پته بنتي لمن اتقى التخيير لمن اتقى دا اختیار هغه چا د پاره د څنګه ویریږي الله نه لمن اتقى کم سړي پسره کې د الله ویره پرته یې غب داسي کوي سمانا شول د دې معنا دا شولا کله کله داسي وي چې ته دیر لسمه ذی الحجه ته ایثار شي ټول خلک لاړ شي تا غزه کې आवाज پاتې شي نو چې تا پسره کې د الله ویره پرته وي داسي نه وي څنګه کې کوم معلمین دی هغه د خیمه او چته او تا غزه کې هغه خیمتانه خلی مثال تو سره ته به غیس له جګړه کوي الله نه ویریږي جګړه کوي نو ګوري بیا دا دیر لسمه ته مې سره کې په دولسمه باندې لاړ شه اته پسره کې بیا د الله ویره نشي او کته پسره کې د الله ویره وي او په دې مقدس اماکینو کې جګړه چا سره نه کوي بد رد نه کتان خما خلی یا ته بل څه خبره تر کې غیسه جګړه نه کوي به خیر دی ایثار شه التخيير لمن اتقى دا اختیار هغه چا د پاره ده د لسمه ذل حج ولا څنګه پس کې د الله ویروي واتقوا الله ويرجى الله نو علم پوښی انکم بشک تاسو الی خاص الله طرف ته تحشرون تاسو بجمع کولای شي ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا مخکې دوه کسانو تذکره وشوله یو د دنیا طالبان دي بل د دنیا او د آخرت طالبان دي اوس دوه مثالونه ذکر کړي یو د اخنس ابن شریق ودا ډیر چالاک سړیو نبی علیہ السلام ته راغلو داسې خبرې به کولې نبی علیہ السلام به متاثر کېدو په خبرو باندې نبی علیہ السلام به ځان سره کینولو یا رسول الله زه تامر غرم زداسیم او سبار ته بوته کله واپس بدللو نو بنو ثقيف کې یو کسر قصب نه دی قرضاوه نو دیونه قرضه وخت لغي ورته قرضه ورنه کړل ورسوي نه پیسې نو ځکه واپس راتللو هغه ول کم فصل هغه ته ور واچول هغه اوس زولو او دغه ول خرونو په توري بنتي دغه خپي ویلي هغه قتل کړ الله فرمایي دا داسې سړی ده چې دنیا کې د خبره تا متاثر کوي خو آخرت کې چې د حال پتا باندې ظاهر شي به دا خبره کې به وتانه متاثر کوي او دې قسم خوري چې ما په خله باندې سدي د مازره سره موافق دي زه په خله باندې مؤمن یم زه په زړه باندې مؤمن یم حالکه دا داسې دانه دا داسې سړی ده چې کله تانه واپس روان شي نو بیا دا نسل قتل کوي خرونه قتل کوي او فصل خرابوي فساد کې پزمکه کې نو دا داسې سړی ده ومن الناس بعض خلقنا من غسوک يعجبك ستعجب کې شي تعالی قول وینا ده فی الحیات الدنیا پښوند دنیا کې ويشهد الله گواه کوي الله تعالی على ما في قلبه اي على ان ما في قلبه مطابق للسانه سما پز کې سدي د ماجه به سره مطابق دي وهو لد الخصام او دا سخت جګړالو د سخت جګړه مار ده وإذا تولى کله چې مخ وګرځي صاف الارض نه دوی کوشش کوي پزمکه کې ليفسد في يدي پر فسادو کې پزمکه کې ويهلك الحرث هلاكي ففصل والنسل لرا والله لا يحب الفساد الله تعالی محبت نه کوي فسادیانو سره فساد سره واذا قيل له هر کله چې ته ویل شي اتق الله نو ویریګا صحیح ایمان راوړه اخذت العزه نو نسید لرا غیرت بالاسم په ګناه باندې به دیوي سنانا سن راوړم غیرت هغه اونې سیدل را په ګناه باندې فحسبو جهنم فحسبو جن کفید د پر جهنم جزاء و عذابا جزاء په اعتبار سره عذاب په اعتبار سره د پر جهنم کفیده ولبئس المهاد او بد زیاتر کړی شوی د پر دغه جهنم ومن الناس بعض خلقنا من غسوک یشری نفسه ابتغاء مرضات الله سدي خرسي نفس خپل د پر طلب در رضا الله تعالی صہیب رومی رضی الله تعالی عنہ یا یو بل صحابي ده هغه څکه واپس راتلو مکه مکرمه نه صہیب رضی الله تعالی عنہ نو هجرت کول مشرکین پسې راو رسیدل وای نه ولو نو دی ولګدل دی سره په ترکش کې کوم غشي غیر ترو بس ویتا څه پته ده څه پر د غشي ما سره تاسو زبدي غش سره تاسو مقابله کوم بیغینه بعد ما د غتوره ده زبد غتوره چلوم
څه کله دام ختمه شي هغې نه بعد که بیا څه کوئ راسره خو همداسې ما تاسو نشئ نیولی خو خوښ هم نه ده مکې مکرمې کې ما فلنکۍ ځمکه ده او فلنکي ځای کې ما مال ده هغه یې تاسو شولو او ما پرېږدی چې زه خپل محبوب ته لاړ شم نبي علیه السلام ته لاړ شم هجرت زه وکړم هغوی وویل دینه بله ښه خبره څه ده په دې طریقې سره سودا یې وکړله مدینې منورې ته چې کله راغلو نبي علیه السلام ته یې واقعه ذکر کړله یا رسول ما خدای سودا وکړله نبي علیه السلام 2 کرته وویل وی صهیب کومه سودا وکړله د ګټې والا سودا یې کړې ده صهیب کومه سودا کړې ده د ګټې والا سودا یې کړې ده بعضې خلک داسې دي دا دویم قسم خلک دي چې هغوی مقصود آخرت وي وګوره دوی دنیا ویر کړله او په بدل کې آخرت واخیستلو الله د هغې تذکره کوي ومن الناس بعضې خلکو نه من هغه څوک دی یشري نفسه چې دوی یبیعو نفسه خرڅوي نفس خپل دپاره د طلب د رضا د الله تعالی والله تعالی رؤوف بالعباد شفقت کوونکی ده بالعباد بندگانو باندې صدق الله العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله برحمتك يا أرحم الراحمين